أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون سورة الصاد دے آخری روکو دا مخی آیاتونو کی تذکرہ و د مختلفو انبیاء علیہم السلام جدی اللہ تا محتاجو بیا بشارتو داخل کو دا پارا چی مسئلے منلی وا داغی دا پارا جنت تے میوی دی حوری دی داسی رزقو ندی چاغب ختمی گینا بل طرفتا تخویفو آغا خلقولا چاغی خبر نمانلا سرکشان دی کافران دی مشرکان دی داغی دا پارا بد زید جہنم پائے کے گرمیو بو بئی وینی زوی بئی مختلف قسم عذابون بئی بیاد جہنمیانو منز کی یو بل سر خبری او د مسلمانانو پورے دا وینا چی آغی تمنگا التکی دنیا کی شریان وی آغا شریان خونن جہنم کی نشتی سی چل شویدے یا اینونا او یاداد چی دنیا کی وسر منگا مزاق کڑو آغی پر اشتیا باندیو او منگ پورے مسخرے کولی دیزینا صداقت در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی مسئلہ توحید ذکر کئی دارنگے نفی دا علم غیب ذکر کئی بیاور پسی تذکرہ راضی دا انسان دا پیدائش دا شیطان دا دشمنی او آخر صورت بختمی پدغ بانے چکم حق خبر اللہ وی ما کر لکم خبر اغب ثابتی مشرکان بجہنم تزی او موحدان بجنت تزی قل انما انا منذر اللہ او آئے دے خلقتا انما انا منذر یقناً زیم زیر ورکون کے انما انا منذر یقناً زیم یر ورکون کے ز خلق یروم منذرم یر ورکون کے وما من الہ الا اللہ او نشتے سوک الہ دا اللہ نا سوا بل آغا اللہ چی دے آغا یک یو دے زورور الواحد القہار بل حصوک الہ نشتی ما سوا دا اللہ نا چی آغا یک یو زورور دیں رب السماوات والارض آغا رب دے دا اسمان نو دزمکی وما بینو ما چی پا منز دی کی دی العزیز آغا اللہ چی دے رب دا اسمان نو دزمکی چی دے آغا اللہ واحد او قہار دے
نو هغه عزیز دی او غفار هم دی، غالب دی، زورور دی، غالب دی، او الغفار بخون کے دی، ډیر زیاد معافی کون کے دی، بخون کے دی. قل هو نبأ عظیم وتوای دا غټ خبر دی، انتم عنه معرضون تاسو یې د دې نه اعراض کوونکي. خلق اعتراض کوي موږ ته دا وایه نو موږ ته دا وایه، موږ له خبر راکا. الله وی جواب ول ورکا ما کان لی من علم بالملئ الاعلى اذ یختصمون، نشته ما سره علم په ملئ اعلی باندې برس کیږي، ما ته داغه پته نشتی، ملائک سوی ما ته پته نشتی. اذ یختصمون کله چې هغه سباس کوي، باس چیڑی باس کوي، خبرې کوي، مباحثه کوي، ما ته پته نشتی چې سوی سنوي. خلق وی تعالی خود آسمان خبرونه راځي، نا آسمان کې څه حال له اوس ملائک سوی. نو الله وی جواب ولور کا ما کان لی من علم، نشته ما سره علم، ما ته سپت نشته بالملئ الاعلى په ملئ اعلی باندې اذ یختصمون کله چې دی سباس کوي. ایوحا الیا، ما ته وحی نه کولای کیږي، الا انما انا نذیر مبین، مگر د دې خبرې چې زیما یقینا زه چې مانو یره درکوونکې ښکارا ښکارا یره درکوونکې هم یره د عذاب نه، د مخالفت نه. څوک چې د الله مخالفت کوي، د الله د کتاب مخالفت کوي، د رسول مخالفت کوي، د دې نه تاسو له یره در کوم چې مخکې وره حالات را روان دي، سخت حالات دي. اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من طین، کله چې وی ستارم ملائکو ته یقینا ز پیدا کوونکی ما یو بشر لرا د خټینا. فاذا سویته، نو کله چې برابر کم ونفخت فیه من روحی، او پکم پاکی د خپل طرف نه روح، فقعوا له ساجدین، نو شی تاسو هغه ته سجده کوونکی، یا شی تاسو هغه ته تابعدار. ملائکو ته الله وی پیدا کړی نه دی، لا انسان بشر پیدا کړی نه دی. د هغې نه مخکې ورته وایي زه انسان پیدا کوم، کله چې زه جوړ کم برابري کم روح پکې واچوم، نو تاسو به ورته بیا سجده کوئ، یا تاسو بیا د هغه انقیاد کوئ، تابعداري به کوئ، د هغه خدمت به کوئ. دا د آدم علیہ السلام، د بنی آدم، بنی نوع انسان، د هغه دراتلو یو غټ خبر دی. دا د هغې د دې عزت دی. کله چې یو غټ میلمه راځي نو مخکې خبر ورکولی کېږي چې او یو میلمه را روان دی، خو داسې نه چې د هغه په مخ کې داسې کارونه وشي موږ چېرته بدنام نه شو، هغه چرته ستاسو نه خفه نه شي. دغسې خلک لګیا مخکې نه خبرې کوي، د هغه دپاره سیم برابري. نو دا د بني آدم یو اعزاز او اکرامو، هغه له عزت ورکول دی چې دا به زه پیدا کوم. نو مخکې ورته ویلي د پیدایش نه چې دی به زه پیدا کوم، نو بیا به ورته سجده کوئ. فسجد الملائکتو، فا راضی رستوالی د پارا، مطلب آدم علیہ السلام اللہ د خټې نه پیدا کو، برابر کو، روح یې پکې واچو، نو بیا یې ورته وی چې اوس دته سجده وکړئ، یا د په خدمت کې ولګئ. فسجد الملائکة کلهم اجمعون، نو خبر او منله ټولو ملائکو سجده وکړه، ټولو ملائکو کلهم په یو ځای باندې اجمعون، ټولو ملائکو په یو ځای باندې سجده وکړه. بس د الله حکم دی، جو د الله حکم دی، جو بس ټول وکړئ، ټول وکړه. په دې ملائکو کې یو تنو
چې هغه بهر نه راغلی پکې اوسیږي الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه. دا ابلیس دی هغه شیطان، دا زمونږ د پلار نیکه دشمن دی. د آدم علیه السلام نه واخله تر دې وخته پورې دا دشمني کوي لګیا دی. الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه. ولې ونکړه؟ هغه به چې د اورېدلي نه کوڼ به و، هغه به چې ته دغه ځای کې ونه وینا نه استکبره تکبر یې وکړو وکان من الکافرین او شو دی د کافرانو نه. کله چې د الله حکم یو سړی نه مني الله وایي داسې وکړه دی وایي نه کوم تکبر کوي دی باندې دا کافر کیږي. د شریعت چې څومره احکامات دي بعض کارونه پکې واړه واړه دي، آسان آسان کارونه پکې دي. کاغه یو سړی کوي جو ثواب پکې دی که نه کوي نو بعضې پکې داسې چې ګناه پکې هم نشتی، لیکن چې د هغې سړی انکار کوي د هغې حتک کوي د هغې بېعزتي کوي نو بیا به سړی کافر کیږي. ډېر څیزونه داسې دي چې یو سړی دی نه خوري نه کوي، یو کار دی یو عمل دی هغه نه کوي. بعضی علماء لیکلی کدو دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوښ و. یو سړی نه خوري نه دی خوري که نه څه لازمي خو نه چې دی وخوري، لیکن یو سړی هتک کوي سپکاوی کوي او دې وجه باندې کوي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ و نو زما نه دی خوښ، په دې باندې دا سړی بد ځای ته رسي. دغه رنګې مسواک دی. مسواک دی یو سړی ثابت عمر کې مسواک ونه کی ګناهګار نه دی، خو ثواب دی ثواب یې ونه شو، لیکن یو سړی د سنت د دغې مسواک هتک کوي نو په دې باندې کافر کیږي. نو ابلیس چې چلو کو ابلیس سجده نه کولو نو صرف نه کول نه دي استکبر نو تکبر یې وکړو چې تکبر یې وکړو نه کوم وایي دا سجده خانه زه به اوس دلته سجده کوم. ورپسې رسته وایي انا خیر منه زه د ده نه غوره یم، زه به دلته سجده کوم، زه به دلته کښېنم پاسم. استکبر نو تکبر یې وکړو وکان من الکافرین نو په دغې خبره باندې په دې کار باندې په دې تکبر باندې شو دی د کافرانو نه. یا کان من الکافرین دی مخکې و پوخا دی و د کافرانو د ډلې نه. قال یا ابلیس الله ورته وی اے ابلیس ما منعک څه شي منع کړی وی ته ان تسجد د سجدې کولو نه لما خلقت بیدی د هغه څه ته چې ما پیدا کړلی په خپل لاس. الله ما په خپله پیدا کړلی، په خپل لاس باندې پیدا کړلی، په خپل قدرت مې پیدا کړلی. کله لاس ویل کې قدرت تم ما پیدا کړلی، په خپل لاس مې پیدا کړلی، په خپل مې پیدا کړلی، په خپل قدرت مې پیدا کړلی. استکبرتا آیا تا تکبر کو ام کنت من العالین یا ته د غټو خلقونه لوی خلقونه ډېر اوچته. قال نو دی ورته وی د ابلیس وی انا خیر منه زه غوره یم د ده نه، زه د ده نه غوره یم نه د سجده نه شم کولی، د خبره نه شم منلی. ولې د خپل غوروالي یو وجه وی خلقتنی من نار وخلقته من طین تا زه پیدا کړی م د اور نه او دی پیدا کړلی د خټې نه. نو خټه ښه ده که اور ښه دی؟ دا قمقل دی نه پوهېږي. اور ته چا غوره ویلي؟ اور خو هغه شی دی چې د ده نسل نشتی، ښه بنیاد یې نشتی، ځیلی نشتی. خټه چې ده نو دا خو مستقل یو شی دی، زیله ده، بنیاد دی، دا بل خو بې نسله دی، ته د هغې نه پیدا یې. اور د هغې خپل څه وجود نشتی. اور که بلیږي نو په څه به بلیږي؟ لاندې به ترې شیشې وي په هغې به بلیږي، د هغې د وجې نه به بلیږي.
کنی دغه شی ته لري کا لاندې لرګی دی لرګی ته لري کا نو اور بنئ تیل ورته غورځولی نو تیل ته لري کا نو د اور بنئ که نه داسې کاغذ دی کپړه ده دا سوځي نو کله چې دا څیزونه دي د اور خپل څه وجود نشتی او خاوره چې دا خټه چې دا د هغې نه خو نور څیزونه ډېر شی جوړېږي دا خو ډېر شی بچي دي او د اور نه خو څه شی شته نه نو اور به کله په لرګي د وجې نه بلیږي کله به د کپړې د وجې نه بلیږي کله به د کاغذ د وجې نه بلیږي کله به بل یو داسې شی چې لاندې به ترې څه نو دی به بلیږي که دغه لاندې څیزونه ترې لرې کړي نه به بلیږي خاوره ده نو خاورې اصل شته خاوره ځان له مستقل حیثیت لري او دی وایي زه خاورې نه غوره یم او که ته بې نسله نسل دې نشته ته زه غوره یم ستا خو اصل خپل وجود نشته سره قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین وی تاسو پیدا کړم د اور نه او دې پیدا کړل د خټی نه قال فخرج علی اوزا من هذا دې زینا فانك رجیم یقینا ته رټل شونا ته رجیم رټل شوه لکه ګوز دې زینا پاتې کې بدل دکې خبره باندې مانی وان علیک لعنتی الی یوم الدین او یقینا پتا باندې لعنتی پتا باندې به لعنتی زما د قیامت د ورځې پورې په لعنت کې به ته د رحمت نه بلره زما د رحمت نه لري قال رب فانظرني الى يوم يبعثون میخانو یا الله مهلت راکې مال د قیامت د ورځې پورې الى يوم يبعثون کله چې خلک دوباره راپورته کولای کی یا ورځې پورې مال مهلت راکې نالا و تدا نه وای چې دا ورځې پورې دوباره ژوند پورې تعالی مهلت شو نه نه الى وقت اليوم المعلوم الى يوم الوقت المعلوم دا ورځ وخت معلومه پورې تا ته مهلت ده قیامت کېدو پورې ده قیامت را پورته کېدو پورې نه ده د غټ مهلت واړي الله ویو زه الله یما زه د خپل دعا قبلو منو د پردیم دعا قبلو د دشمنم قبلو مخه ابلیس ته دشمنی تولانله الله وی زستام خبره منم ز قبلو ما ستا دعام قبلو فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنذرين الله وتو یقینا ته د مهلت درکړې شونا انك من المنذرين یقینا ته د مهلت درکړې شونا الى يوم الوقت المعلوم دا ورځ وخت معلومه پورې کم وخت چې ستاسو لپاره مقرر دی د قیامت کې دو پورې تا ته مهلت تیزا تبیه لیکن آخر کی بسئی تب امرے بیا بزی بل زی تبزی قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين نو ابلیس لگی آدھے ہوئی سیا اللہ استا پا عزت میں دی قسمی لأغوينهم اجمعين خامخا گمراہ کم بدے ٹولو لرا دا سمرہ انسانان چی پیدا کی گی بنی آدم پیدا کی گی تا خو یو آدم علیہ السلام دے داغا درستو غنو نو پاقا وقت کی لیکن دا خبر چی اللہ رب العزت آگی تو ویلی ہوا انی خالق بشرا من طین دارنگی مخی ہوتے اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ پزمک کے پیدا کو ما خلیفہ یو بل پس برستو روانی رازی با یو تن بنئی دا با یو نسلی دا به یو قسم یو نوع بی یو جنس بی قال فإنك من المنذرين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين نو دیو توي شیطان و ابلیس و یا اللہ ستا پا عزت می دی قسمی لأغوينهم أجمعين خامخا گمراہ کم بدی طول لرا الا عبادك منهم المخلصین مگر بندگان ستا ددینا خالص کم چه خالص ستا بندگان دی ناغ بران اخلاصی گیا کنینو سوک بران اخلاص نشی
قال فالحق والحق اقول. الله وی فالحق، بس دا خبر حق دا، والحق اقول، او حق خبر زکوم، حق خبر دادا، فیصله دادا، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعین، خامخا ډکوم با جهنم ستانا وممن تبعك، او دا غچانه چې تابعداري کړل ستا منهم د دین اجمعین، د ټولونه، د ټولنه به جهنم ډکوم چې ستا تابعدار دي، ته به ستا نسل به ستا تابعدار به، د هغې نه به جهنم ډکوم. قال ما اسألكم علیه من اجر، قل ما اسألكم علیه من اجر. الله وی پیغمبر ته د خلکو ته اعلان وکړه، ما اسألكم من علیه من اجر، نه دی غوښتلی ما ستاسو نه په دې باندې څه بدله، زه تاسو ته دا لګیایم، ما واعظ نصیحت کوم، تاسو ته لګیایم دا قرآن کریم بیانوم، دا الله حکم بیانوم، تاسو نه مې تر اوسه پورې په دې باندې څه اجرت غوښتلی نه دی. وما انا من المتکلفین، او نه یم زه د تکلف کوونکو نه. بعضې سړی دي شي تکلف کوي، ما انا من المتکلفین، زه تکلف کوونکی نه یم. بعض سړی کیږي لیکن ست کوي، او زه هغه ستونو والو کې نه یم، ښه وچ پوچ سړی ست کوي، سړی به وږی او دې راشه ډوډۍ، نه 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 زه نه خورم، تاسو خورئ. یو شی وله ته ورکې او نه 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 زه نه علم، په زړه کې دی چې نه نه ورای کې راله. بعضې خلک پکې داسې بیا چې کله یو شی وله ورکې او نه 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 زه نه اخلم، چې نه اخلې چې واپس کوي یا پې حمله کي، نه رای که اوس. ما انا من المتکلفین، او زه تکلف کوونکی نه یم. یو شي ته مې ضرورت شته نو دا نه وایم چې نه، زما دې په دې دین باندې پیسو اغستو ته ضرورت نشتی، ما پیسې نه اړم، اجرت نه غواړم، په دې بیان باندې اجرت نه غواړم. قل ما اسألكم علیه من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین. دا قرآن کریم مگر ذکر دے دا پار دا عالم، دا عالم دا پار دا ذکر دے، دا پند دے، دا نصیحت تے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، او خامخا تاسو ته پته ولګي د خبر د دې رستو د یو وخت نه، یو وخت به راځي ویاله به خبر چې تالو جبې له ورشي وي، چې تالو جبې له ورشي، تالو او جبه دا دواړه یو بل سره ونښلي، بس بیا به هغه وخت کې ته پته ولګي. ښه وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. سورۃ الصاد، په دې کې هغه واقعات د انبیاء علیهم السلام، ابتلا په مصائب باندې د مستفینو، دا یې خاص واقعات به ذکر کړل. داود علیہ السلام واقع ذکر کړل، داود علیہ السلام نو سلیمان علیہ السلام واقع ذکر کړل، پای کې واقعات ذکر کړل. ایوب علیہ السلام هغه خاص واقع هم ذکر کړه. ایوب علیہ السلام د بیبي د وهلو هغه تذکره هغه وکړه په دې صورت کې. قل انما انا منذر وتوای یقینا زیر در کون کې ما وما من اله الا الله، او نشته سو اله د الله نه سوا بل هغه الله، هغه یک یو دې زورور. رب السماوات والارض، هغه رب دې اسمانو د زمکه و ما بینهما چې په منځ دي کې العزیز غالب دی، الغفار بخون کې دی. قل هو نبأ عظیم، وتوعد دا غټ خبر دی، هو نبأ عظیم خبر دی، د غټ خبر، غټ واقعا ده. انتم عنه مورزون، تاسو یې داغې نه اعراض کوونکي. ما کان لی من علم، نشته زما سره څه علم د غیب علم ما سره نشته، بالملئ الاعلی، په ملئ اعلی باندې اذ یختصمون، کله چې سباس کوي. ان یوحى الی، ما ته وحی نه کولی کېږي مگر د دې خبرې، انما انا نذیر مبین، چې یقینا زه یم د یره درکوونکو ښکارانه. اذ قال ربک للملائکة، کله چې وی ستا رب ملائکو ته انی خالق بشرا من طین، یقینا زه پیدا کوونکی یم یو بشر لره د خټې نه.
فإذا سويته نو کله چې برابر کم زو نفخت فيه من روحي او واچو پاکي د خپل طرف نه روح فقولوا ساجدين شيطان ساعت سجده کوونکی فسجد الملائکه كلهم نو سجده وکړه ملائکو ټولو په یو ځای باندې الا ابلیس مگر ابلیس نکړه استکبر تکبر کو وکانه من الکافرین او شو د کافرانو نا یا وو د کافرانو نا قال یا ابلیس الله وی اے ابلیس ما منعک شی منع کړه وې ته انت سجدا د سجده کولونا لما خلقت بيد يد هغه ساچ پیدا کړ دا هغه ستا چې پیدا کړل ما په خپل لاس پیدا کړل ما په خپل قدرت باندې ما په خپل پیدا کړلی استکبرت آیات تکبر کړل ام كنت من العالین یا ایت دت لوی کون کنا قال انا خير منه ابلیس وې زغره ما ددنا خلقتنی من نار و خلقته من طين تاسو پیدا کړم د اور نو دې پیدا کړل د خټینا قال فخرج الله ته اوزا من هذه زنا فانك رجيم يقينا ته درټلو شونا وان عليك لعنت الى يوم الدين يقينا پتاوان دي لعنت زما يقينا پتاوان لعنت بي زما د قیامت د ورځې پوره قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون ويا الله مهلت راکې مالا د قیامت د ورځې پوره دوباره ژوند پوره قال فانك من المنذرين الله وی یقینا ته د مهلت درکړه شونا الی یوم الوقت المعلوم دا ورځ وخت معلومه پوره قال فبعزتک ویلا یا الله ستا په عزت می قسم لو ینهم اجمعین خامخا گمراه کوم بده ټول لرا الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان ستا د دین خالص قال فالحق الله وی دا حق دی والحق واقول حق زویم لام لان جهنم منکا خامخا ډکوم با جهنم ستانه و ممن تبعک او دا چانه تابعداري کړل استا منهم د دین اجمعین د ټولنا قال ما اسالکم علی من اجر قل ما اسالکم وایته د خلکو ته چې نه غواړم استاسو نه پدې باندې سوجرت سبدلا وما انا من المتکلفین او نه مزه تکلف کون کو نا ان هو الا ذکر للعالمین نه دا مگر ذکر دے پنے د پار دا عالم ولا تعلمن نباه بعد حين اخامخا پتبو لگی تاسو ته خبر ده رستو د دورنا رستو وخنا الله رب عزت مولا قران و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي اخر دعوانا الحمدلله عمر دورا